اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالی جل جلاله په نسبت باندې دغه شرک داسې یو جرم ده چې دا ناقابل معافی ده. نور ګناهونه الله تعالی جل جلاله اغا خپل مشیت سره دی هغه عفو او درگذر او خپل بندگانو ته هغه مفکول دا هغه سره معلق کړي. خو شرک بری کې مخکې نه اعلان کړه مشتاسو ته چې دا زه نه مفکوم. شرک بری کې الله تعالی فرمایي ان الشرک لظلم عظیم. شرک ډیر عظیم ظلم ده. شرک چاہتے ہیں پرون تاسو ته د ایمان اسلام کفر نفاق د دغه دینی اصطلاحات و وضاحت وشو. شرک لفظی معنی کی دا شرکت تا حصہ درے تے لفظی معنی کی حصہ دری او شرکت تے لش. دے شرک نہ مراد سے دی شرک دیتے آئی چې دی اللہ تعالی جل جلالہ پا ذات کی دی آغا پا صفاتوں کی دی اللہ تعالی جل جلالہ په مخصوص اختیاراتو کې دی اللہ تعالی جل جلالہ په حقوق او عبادت کې څوک شریکول څه قسم ته حصدار ګرځول. دی اللہ تعالی جل جلالہ ذات صفات اختیارات حقوق او عبادت کې څوک څرنګ مخلوق په څه قسم ته شریک ګرځول حصدار ګرځول دا شرک. نو د شرک تعریف نه خود به خود دا معلومیږي چې شرک څلور قسمه باندې ده. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاختیارات، شرک فی الحقوق والعبادة. شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الاختیارات، شرک فی الحقوق والعبادة. شرک فی ذات مطلب دا شرک فی ذات مطلب دا دا چې په دغه کائنات کې د دغه کائنات په تخلیق او بقا او حفاظت او تدبیر وغیرہ کې دیو ربنا دیو الله نه دیو معبود نه یا دیو د الله تعالی جل جلاله نه علاوه یو بل خدای سره ومني. لکه مجوس وکنه هغه بو وی چې د خیر خالق د خیر یزداده او خالق د شر اهرمند. لکه هغه د شر د پر خپل مستقل خدای ګڼلو او د خیر دے پر بل الہ گنلو. مشرکین عرب و بعضی مشرکین عرب دا عقیده وا چې د فرشتي دی الله لونی دی. نو شرک په ذات دادا چې په دغه کائنات کې سړا دی یو رب العالمین نه بل د خدای دی بل چا د خدای کایل وی یا په د مخلوقاتو کې څه شاید الله تعالی جل جلاله جز وګرځي او هغه سره شریک وګرځي.
یا الله تعالی جل جلاله ته څه قسم ته رشتہ داری ثابت کی دا ټول شرک فی ذات دیو خدای نه زیات خدایان منل الله تعالی ته څه قسم ته رشتہ داری ثابتول د اولاد یا د شذ څرنګ ته رشتہ داری ثابتول یا کائنات کې څه شاید الله تعالی جل جلاله جز ګرځول دا ټول څه دي شرک فی ذات ګورا د عیسایان چې کوم دي کنه نصارا د دوه ډیر مختلفي داسې نامعقول غونته عقاید دي بهر حال هغه خدان ته بحث تا خو دغه کې ایوا عقیده هم دادا چې دا عیسی علی السلام دی الله تعالی جل جلاله جز ګرځي کله دی الله تعالی جل جلاله نعوذ بالله زوا ګرځي عیسی ابن الله ازک الله تعالی جل بار بار تعبیر عیسی ابن مریم کوي نو دا عیسی دی الله تعالی جل زوا ګرځي نو دا ټول شرک په ذات دا څه دی شرک په ذات شرک فی صفات چاہتے زکه چې د الله تعالی جل جلاله چې کوم صفاتونه دي لکه څنګه الله تعالی جل جلاله د پاره موږ کوم ځنه صفات تعبیر کوو هغه صفات موږ مخلوق ته هم تعبیر کوو دیغه بلکې الله تعالی جل جلاله خپل په قران مجید کې د خپل عبادت د بارا د خپل انبیاء علیهم السلام د بارا چې هغه د الله تعالی مخلوق او عباد دي هغه د پر هم هغه صفات ثابتې چې هغه صفات الله تعالی جل جلاله خپل ځان بری کې بیان کړي لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم بری کې فرمایي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتهایی شفیق او مهربان د خپلو امتیانو باندې لکه سه رؤوف د چا صفت ده رحیم د چا صفت ده او کریم د چا صفت ده چې موږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو د دې څه مطلب ده یعنی د دې خبرې څه مقصد ده چې شرک فی الصفات کچېره یو سړی د الله تعالی جل جلاله صفات مخلوق ته ثابت کیو بسړی هغه مشرک ګڼل کیږي نو د دې مقصد څه ده دې مقصد دا ده چې د الله تعالی جل جلاله صفات چې په کوم مفهوم کې الله ته ثابت دي په هغه مفهوم کې مخلوق ته ثابتول بیا شرک ده د الله تعالی جل جلاله صفاتونه چې په کومه معنی کې چې په کوم مطلب کې په کومه طریقې سره الله ته ثابت دي په هغه مفهوم معنی او طریقې سره چاته ثابتول مخلوق ته ثابتول بیا غنه بعد شرک ته ګوره دی الله تعالی جل جلاله ته موږ علم ثابتو چې الله تعالی علیم او خبیر ذات ته او موږ دغه د علم نسبت مخلوق ته هم کوو چاته علامانه یو او چاته چې دا ډیر علم ولدا نو خود الله تعالی جل جلاله علم او درنګ ته دی الله تعالی جل جلاله اټول صفاتونه دا ذاتی دي دا څه دي ذاتی دي الله تعالی جل جلاله ته چا نه دی ورکړي د مخلوق د کل مخلوقات چې څومره علم دا یا څومره صفات دي دا دی رب العالمین عطا ده نو څومره فرق د خپل منځ کې یو چې کوم دا یو کس چې کوم صفات دا هغه د ذاتی ده او د مخلوق چې کوم صفات دي هغه په دغه معنی کې نه دي ثابت چې هغه د ذاتی دي بلکې هغه من جانب الله دي هغه د رب العالمین عطا ده دی الله تعالی ورکړه ده الله ورکړي نو اسمان او زمکه فرق ته هیڅ مناسبت نشته خپل منځ کې دویم دا چې دی الله تعالی جل جلاله دغه صفات دا لا محدود دي دی الله تعالی علم دا علم لا محدود دا
دې په مقابله کې د مخلوق علم دا محدود ده. دا څه ده؟ محدود ده. د الله تعالی جل جلاله علم دا کل کائنات باندې په ځمکه او په اسمان باندې او په دې کې چې څه دي په دا ټول کائنات باندې دا محیط ده. ایوا ذره د الله تعالی جل جلاله د علم نه بار نه ده. په دغه کائنات کې الله تعالی جل جلاله په ځمکه کې چې کومې په تیارو کې دانې پرتې دي کنه د هر وینه خبر ده چې د غنم دنا زمیدار پټی ته واچي په تیارو کې الله تعالی د غینه خبري او د غي فیصله الله کوي چې کومه د زرغونه شي کومه د نشي زرغونه. د سمندرونو کې چې څه مخلوقات دي دغه تخلیق دغه د پاره د غذا او د دوا تنظیم دغه د پیدائش او دغه د مرګ او دغه جمله د ژوندۍ تیرولو دا ټول شی الله ته پته چې دا یو مېده په وبو کې دا به څخري دا به کله پیدا کیږي دا به کله بیماریږي دا به کله صحتمند کیږي دا به څه صحتمند کیږي دا به کوم ځای کې مړیږي دا به څنګه کیږي دا هر کیفیت هر آن هر شي خبر ده. یو ذره داسې کائنات کې نشته چې هغه د الله تعالی د علم نه پټ هیڅ نشته پټ داسې. الله تعالی جل جلاله فرمایي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقه الا يعلمها. ایوا ګوره تاسو اندازه ولګئ په د کل کائنات کې څومره ونی بوټي دي څه شمار شته؟ صرف د کربغي ولا به تاسو وګڼئ نشي ګڼه. بیا په وی ونی کې څومره پانی دي. الله تعالی جل جلاله فرمایي لا تسقط من ورقه الا يعلمها. په د کائنات کې چې دی وی ونه یو پانی غورځي هغه د الله تعالی د علم نه بغیر د مشیت نه بغیر نه. الله تعالی ته پته چې دا پانی به څنګه طریقې سره په د کې به څنګه لاینونه کله به دا څو ورته به دا په ژوندۍ کې هوا ډای کله به غورځي او کوم ځای کې به غورځي او بیا به د چا خوراک او غذا ګرځي. الله تعالی جل جلاله علم دا په هر شي باندې ده. یو شای بهر نه ده. که کوم حشرات الارض پزمکی کې زندگی ترې الله دی غینه خبر ده. که کوم طیور دا پاسمان کې ګرځي الله تعالی دی غینه خبر ده. د انسان په سينو کې چې سدي او څه تخیل کې الله تعالی دی غینه خبر. به یک وخت دا ټول څومره خلق څومره انسانيت چې په دنیا کې ده اربونو خلق الله تعالی به یک وخت د هر چا د سوچ د فکر دغه خبر ده چې دا سیر ادا لري او دا څه کوي او دا کوم حال کې ده. د دې په مقابله کې د انسان علم دا محدود ده. دا څه ده؟ محدود ده. نو ګوره الله ته موږ علم ثابتو خو لا محدود ده. هغه څه ده؟ الله تعالی علم لا محدود ده. په هر شي باندې محیط ده. په هر شي باندې احاطه کړی ده. او د دې په مقابله کې د انسان علم ډېر محدود ده. انسان ته د دې پاته نشته چې سبا بده ما څه حالي. تاسو څومره لکونو خلکی د خپل سبا باره کې هغه ته د حتمی پاته نه وي چې څه بکیږي ما سره د خپل ځان متعلق نه ده خبر. هغه راځي چې بدا کار کوم سبا ته حادثه پیښ وي او بل خبره کې اخته ایوای رداوی سبا ته بل په واقعیا شي هزار ورته هر چا سره ژوندۍ کې کیږي. نو څه یقیني علم چا سره نه وي. خپل ځان د خپل ذاتی شخصي علم ده. د خپل ځان بیماری باره کې ډاکټر ته نو چې تر ته وشي چې څه چل مې ده. خپل ځان پته ته نشته. د خپل علاج پته نشته. نو د انسان علم شته او چې څومره علم چا باندې الله تعالی جل جلاله د علم څومره دروازې خلاصې دي اغا بس هغه محدود دي. په کائنات کې داسې څوک نشته چې دغه علم لا محدود دي.
انبیاء علیهم السلام علم چې دا هغه هم محدود ده. الله تعالی جل جلاله هغه ته لا محدود علم نه درکړه. کله کله د خلق چې کوم تعبیر کوي چې به حد لوی علم ده سره دا سی مبالغتن یو خبره کی چې ډیر علم ده د پښتو یو تعبیری دا په حقيقي معنی کې نه استعمال چې ډیر زیات علم ده سره. تاسو به کسي چې هغه سره بشمار ده شه د بشمار خو نه بشمار خو خلک یې داسي دا غځای کې تاسو یو خبره بلا هغه هم ضروری ده دغه زده کړه. ګوره الله تعالی جل جلاله هغه عالم الغیب والشهاده ده. هر څه شي باندې الله تعالی خبر ده، هیڅ پټ نه دي. الله تعالی جل جلاله د عیب علم دای چاته نه در کړه. الله تعالی جل جلاله دې کې شک نشته چې انبیاء علیهم السلام ته ډېر داسې خبرې شېلې دي چې نور مخلوق ته نه وی شېلې. ډېر داسې علوم یې ته عطا کړی وي چې نور ته نه ور کړی. تاسو اول اندازه ولګی چې موږ څومره دین او شریعت ته چې څومره د موږ د اخرت او د پولیسرات او د څومره امور دي اخرت دا ټول دا د عیب امور خو الله تعالی جل جلاله کلاو کو پچا باندې انبیاء علیهم السلام باندې اغه ته الله تعالی جل جلاله دغه خبر ورکو چې هغه ته انباء الغیب یې څه دي ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. نو دیتا علم عیب بنشي نو دیتا انباء الغیب یلش چې الله تعالی جل جلاله یشاهد علم عیب نه هغه چاته څه کی اخبار ورکی خبر ورکی هغه ته هغه به الله تعالی خبر ورکو کنه. کله کله دا شي ګره الله تعالی جل جلاله په دغه کائنات کې یو شای پیدا کړی دیغه څه علامات او دیغه څه ذرایع څه اسباب پیدا کړي. اوس د هغه علاماتو باندې هغه اسباب باندې ته هغه شی علم حاصل واشه هغه علم عیب نه. لکه ګوره الله تعالی جل جلاله مش د خپل بندگانو باندې او د دوته د باران یو نظام په دې کائنات کې هغه برابر کړی ده. اوس باران دی پاره الله تعالی جل جلاله چې باران نرسي دا دغه حکمت ته او دا دغه فضل ده دا دغه کرم ده چې باران داسې نه وي چې एकदम شین اسمان او एकदम شروع شي نه یغه څه علامات شروع شي والنه اوریز راشي څه راشي اوریز راشي بادل څنګه اوریز راشي خلک ځان سنبال کی چې الله دغه سنبال کې مال داسې کې او دا وکي بس تیاری شروع شي एकदम نه اچانک څه طوفان एकदम داسې خبره نه. الله تعالی جل جلاله علما مقرر کړي. اوس کې سړا وریز وکسي او غای چې سامان سیټ تک باران دا باران شو شهره د سره عیب او علم شو. نو دا خو د الله تعالی جل جلاله نظام دا او غ خپل نظام تحت غیته او علما مقرر کړي ده. خدا داسې علامات چې دا ډیره ظاهري ده او هر چا ته په فهم او سمج کې ورسي. زنا علامات د دین هم بریک دي چې هغه مخکې خلق به هم داسیو چې هغه به د هوا نه هم د ادراک کولو چې دا هوا د باران بکیږي. اوس دا مزید په دغه علم کې او مزید اضافي او بیا د هغه هم مزید الله تعالی جل جلاله د ورېزونه اخترف ته د مونسون چې کوم هوایي زنه داسي الله تعالی جل جلاله د په قرآن مجید کې مبشرات یې لشي مخکینه الله تعالی دغه هواګانی چلای. نو اوس ګوره چې څومره مخکې خلق لاړو الله تعالی جل جلاله په دغه کائنات کې چې کوم شای څه پیدا کړو چې هغه څه ده چې اسمان شینی خو هغه د هواګانو نه دی الله تعالی داسې زبردست نظام ده چې پته لګي چې را باران کیږي دوی. نو دې کې د مخلوق څه کمال کې یو سړی موټر ایجاد کړه یو سړی جهاز ایجاد کړه یو سړی کمپیوټر ایجاد کړه او بل سړی چې کلم هغه موټر چلای نو پاغي کې زبردست قسم ته سیستم ده. تاسو ته نن سبا د موبایل ډیر رواج ده. یو قسم ته د کوم موبایل دی ټچ دا موبایل کې یو داسې موبایل ده چې ډیر جدید قسم ته نظام ده. اوس ته په یو نظام باندې خبر شي چې د کې دا کمال ورګشتن د کې تاسو کمال ده دا خو چې چا جوړ کړه هغه کمال کړه.
نو د کائنات پر ازونو باندې یا د کائنات باندې چې څومره سره مختوي کی سی او هغه سره کی پیږي خدا خو دی الله تعالی کائنات ته جوړ کړه د وسعتونه هغه پیدا کړی ورکی اوس کچری سره دا سیدا چې هغه الله تعالی جل جلاله یغه عقل الله پیدا کړه یغه سترګي الله پیدا کړی یغه فکر الله پیدا کړه هغه ته سمجھ بوج الله ور کړه هغه په دغه ټولو دی الله تعالی جل جلاله اسباب استعمال کولو نه بعد دی الله تعالی پیدا کردا د الله تعالی چې کوم عالمي پیدا کړي په بنیاد باندې هغه خبره ته ورسول دا کوم قسم دا خدا شو چې الله تعالی جل جلاله دته یو مزید فهم ور نصیب شو دا غونه چې دا یو لوی تخلیقی کارنامه انجام کا نو دې واجنه الله تعالی جل جلاله دې داسې علامات شي پاغي باندې فیصله کول هغه د عیب د قبلین نه وی هغه د الله تعالی خپل نظام داسې یو عظیم شان نظام جوړ ده ګوره یو سړی ده ته یو حکیم تکینا هغه د نبض ماهر ده هغه په نبض باندې ګوره دغه لاس ته په دوزو لاس کېج دی نو بیماری خو ارڅوک معلومه یا خودمره مشکل کار نه چې دا بیمار ده هغه ته ډیر داسې شي نشي چې لاس به دوز کې شي او ته به چې تا نظر کم ده لاس به دوز کې شي ته به چې دا خپل علم ده الله تعالی جل جلاله کې عالمي شي دی هغه پر نو اسکه خدا خو ته نه دی جوړ کړي نه ما جوړ کړي عالمي دا خو الله تعالی جل جلاله چې کله انسان پیدا کړ دا علامات ورکی شي خو نن په خبر شو سبات په څوک خبري یادنه بعد په خلک په نور خبرو باندې الله تعالی جل جلاله ورو دا زمانه تخپل ترتیبونه شي او هغه خپل نظام د ګوره مخکي الله تعالی جل جلاله د تیلو او د پټرالو او د کویلې او دغه معدنیاتو ضرورت نه ونه پټه خزانه وی الله تعالی محفوظ ستلې دومره اعلان دي ستلې چې نه چا مخکي خلکو ضایع کړي نه څوک دیغه په مطلب پویدو و چې کله زمانہ انسان دی الله تعالی مخلوق ډیر شو دی الله تعالی جل جلاله مخلوقات دا زیات شو ضرورتونه شو الله تعالی خپل پټه خزانه جواته کیږي او انسان ته دومره علم مزید روشنايي د نصیب کا په علم کې په تجربات سره او په دې سره چې هغه شي هغه نه استفاده کوي نو دې کې د ما څه کمال دی تاسو کمال کچېره د مشتا واس کې وابه دا بار چې خپل ځان سره کور کې کول نو محترمو د انسان علم دا محدود ده د څه ده محدود ده الله تعالی جل جلاله چاته لا محدود علم نه دی ورکړه او درنګ ته دی الله تعالی ټول صفات دغه قدرت دغه طاقت دغه سمع دغه هر صفت شه ده دا لا محدود ده او دی الله تعالی جل جلاله ټول صفات لا محدود هم دي او کلی دي ګوره دی الله تعالی جو علم چې کوم د دایو طرف ته لا محدود ده بل طرف ته کلی ده دی الله تعالی جل جلاله د علم نه په دغه کائنات کې وا ذره بار نه ده او بل طرف ته دی الله تعالی جل جلاله د هر ذره د الف نه تر یا هر شي نه خبر ده لکه ګوره هغه فرعون د موسی علی السلام نه تاسو کې چې ته رب څوک ده نو هغه ته جواب کې ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هغه ذات ته چې په دغه کائنات کې هر شي ته وجود غیر کړه ده تخلیق غیر کړه ده صورت او تصویر غیر کړه ده نوم غیر کړه ده هر څه الله غیر کړی دي ثم هدى بعد زندگی تیرولو طریقې به هم شېلې دي تاسو اندازه لګئ علامه دمیری رحم الله لیکلی دي چې داغه نه 20 میجا مجھے چونکہ ته منګای چونکہ ته میجای مجھے ته میجی نه مجھے په دا کې ډیره مقبوله دار شي کې استعمال نو دا منګا او میجا چې کوم دا د بر دې ګره الله تعالی دا یو پر مخلوق پیدا کړه څومره ډیر مخلوق ته الله تعالی جل جلاله ته د هر یو د پیدائش پتا او دا بو دغه چې څومره ګره میجاده سیده چې پر نظام ده هغه څنګه طریقې سره وردل کوي یا مثال په تور باندې هغه بقاعده لکه دز کې دا د انټینی غونډه لګیدل دا شپږه باندې خپل خبرې کوي او دا پر یو دومره لوی دو لکه څنګه د انسان یو پر د ژوندۍ د ترول د پر یو ډیر لوی نظام لاګي د شانتي دغه پر نظام ده او بیا چې کله هغه داغه نه ده د غندم د غنم دنه دا چې کله کور ته نو بسی کنه او خو نه کورونه خدمت کی او کدی غنم دنه دا روغ نو بسی نو هغه خو بیا تیغه کی کور بیړن کی دا خو ټمبم د خپل ویته نو دا داسي کوي
چې داغه میجا دغه غنم دوی ټوکړي کی په منځ کټ کی. اوس ګور الله تعالی ته دا علم عطا کړی دا د ژوندۍ د ترولو چې دا په منځ کټ کی ته که په منځ کټ نکو به دا رکیږي. او به علامه دمیری رحم الله دا هم لیکلی چې کله تاسو تجربه وکړئ د میجی چې کوم کور دا پاره کې د دنیال دنا ده، دنیال نه دنیا، دنیال مجھے ته تاسو ویته دنیال لګنه د دنیال چې کومه دنای هغه څلور ټوکړي کوي، ځکه چې دوه ټوکړي وکي غبیا ته هغه کوي. نو الله تعالی غو ته د خپل ژوندۍ فهم ورکړه د چې دا به څلور کوي کني به دا بیا خطرناک ده. نو هر مخلوق ته الله تعالی د ادراک ورکړه چې دا خطرناک ده، دا علاج ده، دا بیماری ده، دا د تا نګورا یو طرف ته خوې د علم نه څه بار نه دی، بل طرف ته چې کوم شی په علم کې ده د هغې د تخلیق نه ونیسه، د هغې د بقا نه ونیسه، د هغې د روزمره زندګۍ نه ونیسه، او بیا د هغې د کل حالاتو نه د اټول الله تعالی به یک وخت خبر ده. نو اوس تاسو اندازه لګئ څه مناسبت ته چې موږ علم مخلوق ته ثابتول، الله ته چې په کومې معنی ثابتي هغه ډېر عظیم شان ده. دریم دا نو تاسو پېښ د الله تعالی جل جلاله ټول صفاتونه هغه دغه ذاتی دي، هغه د الله تعالی جل جلاله صفات لا محدود دي، او د چا الله تعالی صفاتونه دا ازلی دي، دا څه شری ازلی دي ابدی دي. د انسان صفات چې کوم د څومره صفات دي دا ازلی نه دي. انسان الله تعالی جل جلاله خپل پیدا کړه. ګوره نن نسل کاله مخکي په دې جامې کې څوک وو؟ سره غانو پیدا لم يكن شيئا مذكورا، اے سره د نام خوستلو یې نو. الله تعالی جل جلاله د نیسنا هغه ته وجود ورکو، هغه د اس نام نشان نو الله تعالی مشتاستا زندگی راکا. نو د مشت چې کله زنه او تنه د می صفاتونه چیتو، نو دی الله د مشتاسو صفات چې کوم دي دا څه شي دا ازلی نه، دا عارضی، دا ورسته الله تعالی جو عطای رکړي. نو درنګ ته نو محترمو د الله تعالی جل جلاله په صفاتو کې د شرک مقصد دا چې د الله تعالی صفات چې په کوم مفهوم کې الله ته ثابت دي پاغه مفهوم کې چاته ثابتول؟ مخلوق ته ثابتول. کچیر یو سړی چې یو کستا الله تعالی علم لا محدود ورکړه یا کلی ورکړه یا دغه ذاتی دغه دی الله عطا نه ده، نو به دا شرک فی الصفات ده، دا شرک فی الصفات ده. نو د شرک فی الصفات مقصد دا ده. دریم شی شرک فی الاختیارات. شرک فی الاختیارات، شرک فی الاختیارات څه مطلب ده؟ ګوره د هغې آسان تعبیر دا ده، انسان ته بعضی شیونو خو الله تعالی اختیار ورکړه. دا موضوع سره دا به ثبات وکړو چې د دوه به پاتې شي که نه، شرک فی الاختیارات او شرک فی الحقوق والعباده. دا به انشاءالله سبا وکړو ځکه چې دا تفصیل غاړې لاندې دی. الله تعالی جل جلاله د موږ هر رنګ ته د شرک نه حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علیه